الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در عبداللحاد درسونه روان دي. پرون سدو مبادیات و وضاحت شو چې جبلت څه ته وایي، دغه شان ته کې جذبات څه ته وایي، ادراک څه ته وایي، د ټولو وضاحت شو. د فطرت نه څه مراد، فطرت په باره کې آیات مبارک موږ ذکر کړو د سورۃ روم آیات نمبر 30 نمبر کې الله رب العزت فرمایي چې فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. دې معنی سلور شبهات راته د آیات معنی معترضین سلور شبهه او سلور اعتراضات وارد کېدل. مولوی صاحبانو چې هغه موږ جوابات وکړو. د دې نه څه مراد چې فطرت نه څه مراد دی، موږ ویل چې دې کې مفسرین فرمایي چې او دې نه مراد هغه وعده رقم چې الله رب العزت علم ارواح کې هغه ستاسو الستو بربکم. بیا دلته راځي چې لا تبديل لخلق الله. نو د فطرت نه مراد تاسو اسلام اخلي. د فطرت نه مراد دوا قواله یو اسلام دی. فطرت نه مراد څه شی دی؟ که چرته اسلام واخلې په دمنه سلور شبهه راتلې، سلور اعتراضات وارد کېدل دغه، او که چرته استعداد اسلام والے نو په دې باندې یو شبهم ناراضي. نو موږ مراد څه شی دی؟ منګه استعداد اسلام ته اخلو. شبهات موږ پرون ذکر کړي، پرونه درس مرګرو واوري. نن موږ راځو کوم ځای ته زموږ رسیدل او د عادت تعریف د دې ځنه موږ شروع کوو کنه چې عادت څه ته وایي. عادت په مختلفو معنو سره راځي. مولوی صاحبانو د طبیعت په معنا سره راځي، د مزاج په معنا سره راځي، د خصلت انداز په چال چلن رسم رواج قاعده قانون او طریقه طلب شوق ارمان ارزو په دې ټولو په معنو سره سره زیادت راځي. مولوی صاحبانو عادت او جبلت کې به څه فرق دی؟ د دې وضاحت مولوی صاحب عبارت شروع کټولر سے کتاب کې موجود دي. عادت تعریف: عادت په مختلفو معنو سره راځي. طبیعت، مزاج، خاصیت، خصلت، انداز، چال چلن، رسم و رواج، قاعده قانون، طور طریقه طلب شوق ارمان ارزو، عادت او جبلت وغیرہ. عادت او جبلت مولوی صاحبانو د مخلوق په جسم کې هغه اندرونی میلانات او رجحانات دي کوم چې میکانیکی یعنی اتوماتیک افعال په شکل کې ظاهريږي. په جبلت او عادت کې څه فرق شته او کنيشته دی وضاحت وکړو. مولوی صاحبانو جبلت څه ته وایي؟ جبلت تعریف وکړو. یو کس وایي ټول کلاس کې یو کس وکړي 10 روپے انعام درکوم. کتاب مراړو یا بل وز مرته ویل دي پکومناوه کې پوشیده عناصر او عوامل دي دغه په وجه چې خپل بقا ساتي. دونه تاسو نه یادوي مسلمانان ته دې مولوی صاحب په چټي ورګړي تاسو نه یادوي، تاسو نه یادوي مسلمانان. دا مولوی صاحب خو نه یادوي، خو مخکې نه وایي چې روز نه یادوم، زه به یادوم، زه به بیا دا کلاس دوباره ته ماتوي ته دوره کې دا وایي زه یادوم. تاسو خو یاد کړئ مسلمانانو چپ شئ. ها زه مخکې زه مولوی صاحب جبلت هم پېژندو. شابه په کومناوه کې پوشیده عناصر دي چې د دې په وجه باندې څه کوي؟ خپل بقا ساتي. مولوی صاحبانو هر یو نوع چې وي مولوی صاحبانو ګوره که تاسو میګانو ته وګورئ په دې کې هم جبلت موجود دی. که دا ماشي که څه ویني که نه، دا څومره چې زنده سر دي ګرځېدونکي څیزونه دي. مولوی صاحبانو په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دې کې چې کومه خپل پوشیده عناصر دي ته جبلت وایي. نو اوس فرق څه دی په عادت او جبلت کې؟ څه فرقونه دي؟ دلته خو تاسو عادت هم وپېژندو او جبلت. اول فرق په جبلت کې تبدیلی ممکن نه ده، لیکن په عادت کې تبدیلی. مولوی صاحبانو جبلت کې تبدیلی ته نشي راوستلی، هغه اټومیټیکلی به تا ته ولګه لګي. اټومیټیکلی به دوی څه کوي؟ خپل خواهشات به پوره کوي. دا حیواناتو د جبلت په وجه یو بل سره څه کوي؟ دا مباشرت چې کوي یو بل سره معاملات کوي، څه کېږي چې دله دا نسل جوړېږي. نو دا جبلت چې وي په دې کې تبدیلی نشي راوستلی. اوس نن سبا کیږي سناسو کیږي، لکه نن سبا دوی دا جنس بدلای. څه کیږي؟ جنس بدلای. الګ ځان نه جنې جوړه کیشتره کنم دلی که ما په خپل ویډیو کتل یو الګ ځان نه جنې جوړه کړي او مکمل اپریشن وکړه، خو ستې ځان نه لري کړي. نو هغه بیا پلار ناس انګريزان دي کنه، پلار ناس نو هغه پلار لکه د چا سره غواړي چې زما د زوینه د خزه جوړ شي. نو بیا هغه د پلار خو کافر مې انګريز مې خو هغه جذبات خو لري کنه. نو ډیر زیات خپاو. نو بیا هغه جنې چې کوم الګ چې کوم ځان جنې جوړول دا زما خپل خو زما په انکر ته تاسو کو چې ته د پلار دی فیلینګ ته نه ګوري، پلار دی جذبات ته
هغه ول دي کې زما د پلار څه خبره ده زما خپل زندگی د بچی زی کوم نو دی اوس کوي دا بدله الله دې معفو کې وزالک دالک سره واده کوي اوس حالکه د نوع کی پوشیده چې کوم عناصر دي چې د انسان طبيعت خزي تکیږي سګي چې د نسل بقا وشي سګيږي د نسل بقا کیږي لیکن نن سبا دوی دا غیر فطری کارونه کوي مولوی صاحب دوی اوس منګله به د ترقې لارې خو منګله ترقې د ترقې ضامن اسلام دی مولوی صاحب چې کله پورې موږ په خپل دین باندې عمل کوو کبھی یہ نہ جوا مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا منگا دا سے قوم میں ہو افسوس خبر ادا ہے منگ دا دن نہ لری شوی نو فرق پکې په جبلت کې هو تبدیلی ممکن نه ده لیکن په عادت کې تبدیلی ممکن نه دویم فرق هو په جبلت کې د خودلو ضرورت نه وي حیوانات په خپل کارونه پیژني او عادت په خپل نه راځي مولوی صاحب د بل ناسلیږي انسان د حالاتو مطابق عادتونه اختیاروي ته ګوره ته د نسوارانو سره کې ته نه به نسواري جوړيږي ته چې هر چا سره کې نه دانه بعد هغه د جوړيږي جیب او د جبلت کې خودلو ضرورت نه اتوماتیکلی تا کې هغه پوشیده عناصر موجود دي دریم فرق دریم فرق د یوې نوې پټولو افرادو کې کم او بیش یو شان جبلت موجود وي لیکن عادتونه جدا عادتونه مولوی صاحب جدا یو د چا تاسو کې څه وخت دي د چا څه وخت دي ها څه تا کنه په کور کې لس پنځل لس کسان عادتونه سوي مختلفه مولوی صاحب आवाज بند شو بالکل سلورم فرق د جبلت په اعمالو کې میلانات طبيعي کېدل ضروری نه دي او په عادت کې میلانات قبلول ضروری دي مولوی صاحبانو په جبلت کې به خپل ستا میلان به سوي طبيعي کېدل ضروری نه دي لیکن په عادت کې ورته چې ستا میل وي ستا ورته سوي خواهش وي تا ته عادت راځي د سیده کنه دا او د دې مبارک آیات مبارکه هم وضاحت موجود ده چې جبلت په معنا د څه سره شوی ده خلقت او خلقت کې فرق کړي کنه مولوی صاحبانو وضاحت پرون شو عقل او شعور د خپل ځان او د خپل ماحول نه ځان خبر کوي عقل او شعور څه ته وایي عقل او شعور څه ته وایي نو د خپل ځان نه او د خپل ماحول نه ځان خبرولو ته شعور وایي شعور هغه کیفیت او اهلیت دی حکم کې د فکر حافظه حواس او تصورات او غیره احاطه کړی وي او دوی په دوی کې اوربت جوړ پیدا کړی نو دیتا بیا عقل وایي سبحان کتاب دې نه کتلې خا د خيارتیا او ذهانت تعریف څه دی او خيارتیا اے مولوی صاحبانو دا ګور ډیر ساده خبرې دي خو ساده دغه دی خو دې ډیر فائدناک دغه دی ګور اصول دی په کتاب ته موږ بیان کړی دی مولوی صاحبانو او خيارتیا هغه ذهانت دی چې د دې پر رحمت سره ټوله معاشره سکیږي مستفیضه کیږي مولوی صاحبانو بیا ذهانت څه ته وایي او خيار دغه ذهانت تعریف خو شو ذهانت هغه خيار شابه سیو ذهانت هغه او خيارتیا ده چې د دې اطلاق صرف په یو ذات باندې کیږي که او خيارتیا خپل انفرادیت پوری محدود کړي نو دې ته ذهانت وایي او که ذهانت اطلاق په ټوله معاشره باندې وکړي چې دې ته او خيارتیا وایي ذهانت تعلق د ذات سره دی او د خيارتیا تعلق د معاشره سره دی ولسبانو ذهانت هغه او خيارتیا چې دې وي دا ډیر ذهین انسان دی چې دی نو د دې اطلاق په یو ذات باندې کی او خيارتیا تعلق لکه ګور اوس تاسو ګوره په حیثیت د قوم من پسمانده یو سيو پسمانده رواني ولی مثبت سوچ منګ نه کو منفي سوچ کو کا انګريزان یورپ والا کا کافر دي ک زناور دي د زناور لاندې ژوند تیری خو د خپل معاشره د پاره د نقصان کارونه نه کوي څنګه کوي منګ څه کو د خپل معاشره د پاره منګه تر دې پوری چې منګه یو کولر بار نشو غوستلې چې څوک ته وبوس کی ولی زمنګ بل د معاشري یو فرد راځي او سکی هغه غزینو چته د خپل مفادو د پاره استعمالي منګ یو ملهون او سرک په مېز کې منګ هغه بغیر د دغه نشو پرې غوستلې سیمټونه منګ پکې چې کم دا بریکرو کې هغه اوس پنه لګېدلې وي مولوی صاحبانو د روډ جدا کول لپاره زمنګ داسې مرګري راځي چې هغه د سپیو باسي ويره دې باندې ټیرونه خراب نشي نو دا پکې څه شدي دا د معاشري دا ګوره او خيارتیا نشته منګ ذهین خلک سره خو خيارتیا په معاشره باندې راځي نو که د ذهانت یو منټ که د ذهانت اطلاق په ټوله معاشره باندې بیا وشي به ته خيارتیا وای نو د ذهانت تعلق د څه سره دی د ذات سره دی او د خيارتیا تعلق د معاشره سره اوس به راځي فطرت او عادت کې څه فرقونه دي عادت خو تاسو په جن او فطرت کې تبدیلی نه راځي هغه وضاحت اول فرق فطرت په انسان کې په خپل موجود وي او عادت دبل نه زده کوي دویم فرق فطرت په هر انسان کې موجود وي لیکن عادتونو د انسانانو عادتونه د انسانانو مختلف ولې سبانو فطرت په انسان کې په خپل اتوماتیکلی موجود دی او عادت
ورته د بعضې خلک د غلطو خلکو سره کینې د غلط مجلس په وجه مانسي شي د غلط مجلس شکار شي بیا هم پکې ور وروړي والله یار د یارانو د وجې نه او دغه شان ته کې دویم فرق فطرت په هر یو انسان کې موجود دی لیکن عادتونه فطرت یو شان دی او لیکن سوي عادتونه مختلف وي بیا طبیعت څه ته وایي د طبیعت تعریف هم مولوي صاحب کوم خصلتونه چې په جماداتو کې وي دي ته طبیعت وایي لکه مثال لکه اور سوځول کې وي دا د اور طبیعت دی او په حیواناتو کې چې کوم خصوصیات دي هغې ته طبیعت وایي لکه د هر حیوان خوراک جدا دی کوم حیوان غوښه خوري او کوم حیوان ګیا او واښه خوري په انسانانو کې د جماداتو کوم خصوصیات مولوي صاحبانو په انسانانو یو منټ په انسانانو کې چې د جماداتو کوم خصوصیات وایي د طبیعت وایي او د حیواناتو کوم خصوصیت چې پکې وایي ته څه وایي جبلت البته په انسانانو کې اضافي خصوصیات هم شته چې نه په جماداتو کې شته او نه په حیواناتو کې شته نو دې ته به څه وایي فطرت وایي مثال په طور لکه عدل سره محبت کول د ظلم نه نفرت کول په عامه معاشره کې دا ټول الفاظ د یو بل په ځای استعمالېږي مولوي صاحبانو د انسان دا فطري خواهش کېدل پکار دي چې دا د خپل ژوند نه مقصد وپېژني مولوي صاحبانو زموږ د ژوند مقصد څه شی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د ټولو ټول کائنات مقصد معلوم دی مولوي صاحبانو دا موبایل موجود دی د مقصد معلوم دی د لپټاپ مقصد معلوم دی د پکې د هر شیز مقصد معلوم دی د انسان مقصد معلوم دی الله وی وفي انفسکم افلا تبصرون د خپل ځان ته دی وګوره د خپل نظام کې د جسم کې پرزې لګېدلې د دې مقصد معلوم دی د ګردو خپل مقصد دی د زړه خپل مقصد دی د دې خپل فایده ده د پرګونو کې وینه چلیږي د دې خپل کار دی د دې خپل مقصد دی مولوي صاحبانو نو چې د دې دومره پارټس مقصد معلوم دی نو د دې ټول ډانچې مقصد به نه وي معلوم ولې به نه وي معلوم مولوي صاحبانو هغه مقصد څه شی دی الله وی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا چې تاسو کې څوک نیک عمل کوي او دا یاد ساتئ دا زمونږ دا پیریډ چې دی نو موږ الحمدلله زمونږ عقیده محکمه ده موږ مسلمانان یو اسلام حق دین دی ولې دې کې فطري امور دي غیر فطري یو عمل پکې نشته او بیا چې کله دا پیریډ تاسو وایو د کله تاسو دې مضمون سره تعلق ساتئ لکه زه خپله خبره کوم زه اوس علا وجه البصیرت دا به ته منې چې کله د کائنات په دې دا کې موږ فکر او سوچ کوو که نه کهکشاګانو کې او د سیارو ستارو کې زمونږ د دې کورې زمونږ د دې زمونږ چې دا کهکشا ملکي وی ده د دې حیثیت هم پکې دی او ذرې دی په اربونو سیارې موجود دي په اربونو کربونو دا ټولې څه شی دي په خپل رفتار سره روان دي خو د دې کنټرول کوونکی موجود دی که نه هغه الله رب العزت دی مولوي صاحبانو چې دا هر څه پیدا کړي دي اوس د جذبات وضاحت وکړو چې جذبات څه ته وایي ګوره دا جذبات وپېژنئ مولوي صاحبانو جذبات جمع د جذبې ده او جذبه هغه وخت پیدا کېږي چې کله بیروني عوامل د انسان ګوره بیروني عوامل راشي یکدم یو سړی تا ته کنځلي وکړي یکدم بیروني عوامل په انسان کې څه شي په دې وخت کې به ګوره عقل مقل کار نه کوي جذبه چې ده د چا د انډر لاندې هم نه راځي ښه جذبات د کوم قانون او قاعدې پابند نه وي ځکه د قانون او قاعدې تعلق د انسان د شعور سره دی او جذبات تر هغه وخته پورې نه پیدا کېږي تر څو پورې چې دا شعور په خپل ځان کې جذب نه کړي جذبات په ډېر کم ځایونو کې ډېر کم ځایونه کې به جذبات ته مثبت استعمالوي او د اسلام د څه لپاره استعمالوي مولوي صاحبانو د اسلام او د حفاظت دپاره او د دین د بقا دپاره لیکن نن سبا وخت کې اکثر جذبات غیر معقول شیزونو کې استعمال شي او بیا نتیجې صفر راوځي او بیا جاړي بیا ورته یوسف جان لالا ولاړې مې کې ورته لیدلې نیولې څه دې وکړه ولې دا جذباتو کې راشي پرون ما یو ویډیو کتلی او بابا دې بابا مور وجلې وه د دې نشو د وجې نه ته سوچ وکړه افسوس خبره دا ده نو بیا ولاړې دا سرکونډی بابا اوس مشهور شوی دی نن سبا وخت نو ته سوچ وکړه بیا ضرور لاړ شي بیا سوچ کوي ولې د جذبات راوبارېږي عقل شعور دی وخت څه شي سلب شي مولوي صاحبانو بیروني عوامل راشي بیروني عوامل دا چې وروره قیدي نمبر 804 راخلا شو دوی پکې سرکونډۍ واړولې سرکونډۍ پکې واړولې خپل څه شی شو جذبات څه شی شو مولوي صاحبانو جذبات راوچت شو شعور څه شی شو جذب شو مولوي صاحبانو دی وخت بیا سوي نو بیا راځي بل ویډیو کې یره وای زه معافي غواړم د قوم نه ها مولوي صاحبانو ښه بیا د ادراک معنا مولوي صاحبانو متوجه اوسئ خپل سبق ادراک معنا د کوم حصي صفت په ذریعه یو څه پیژندلو توای پیژندلو توای شابه دریاب کول خیال تصور صلاحیت سوچ او فکر کول مولوي صاحبانو د ادراک معنا ده
کوم حسي صفت په ذریعه یو سیس پیژندلو ته وایي په حواس باطنه سره د دې دریافت کولو ته وایي خیال دغه شانته کې تصور صلاحیت سوچ او فکر فراست پوهېدلو وغیره ته څه وایي ادراک وایي د فهم معنا څه ده فهم او فراست په معنا د عقل سره دی او په معنا د ادراک سره هم راځي مولوي صاحبانو دې پورې زمونږ خدا مبادیات د خیره ختم شو اوس اصول ذکر کوو یو څو اصول دي بیا اصول مناظره خو تاسو ویل دا پرېږدو ځکه دا ډېر غټ بحث دی په دې کې دعوه جواب دعوې له بازار نسو ښه مولوي صاحبانو بس تر دې پورې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین